خپل ځان د الزام نه د بچ کولو لپاره د چندي او د مالی امداد خدمت پیش کو. الله رب کائنات فرمایل زما محبوب پیغمبر دوی ته وویل چې که تاسو په خپل خوشحالي باندې مال خرج کوئ او که په مجبورۍ نه خرج کوئ دا تاسو نه نشي قبلې دي، ځکه چې تاسو په زړونو کې نفاق دی، فسق دی، کفر دی. الله رب العالمین د هغه خلقو مال قبلې د خپل دین د پاره چې پچا کې اخلاص وي، ایمان وي، تقوا وي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکی معظمینه مدینه منوره ته هجرت فرمایل نو یو ګڼ تعداد د انصارو د مدینی اکثریت هغه چې دین حق سره دین اسلام سره هغه یوځی شو او د مهاجرینو صحابه کرام استقبال کو، خپل کورونه ورسره نیم کو، خپل کاروبار ورسره نیم کو، خپل نوړې ورسره چې هغه نیم کو، او د ایثار او د جذبې او د قربانۍ او د اخوت او د دین د پاره د خپل د یو مؤمن ورور د پاره چې هغه د قربانۍ یو مثال مهاجرین او صحابه کرامو هغه قائم کو. قرآن کریم زی په زی باندې د دغه انصار او صحابه کرامو فضائل، مناقب، عظمتونه، رفعتونه دغه هغه ایثار هغه بیانې چې بالکل د خپل د ژوند هر یو څه چې هغه مهاجرین او صحابه سره هغه نیم یو مثال قائم کو قیامت پورې مسلمانانو د پاره چې کله ستا یو مسلمان ورور باندې مشکل حال راشي، سخت حالات راشي، تکالیف راشي، پریشانی راشي، نو ته به څنګه د هغوی په درد کې، د هغوی په غم کې، د هغوی په مصیبت کې به ځان شریکوي. نو لہذا هغه مثال د مهاجرینو او د انصارو تر اوسه پورې تر قیامته پورې چې کله هم مشکل حالات په مسلمانانو باندې راشي په کار دی چې یو ځای نه بل ځای ته هغه هجرت وکړي، نو یو مهاجرین شو بل انصار شو. څرنګه چې مونږ ګورو په فلسطین کې او دغه شانتي په نورو علاقو کې مسلمانان یو ځای نه بل ځای ته هجرت کوي، نو چې کله مهاجرین هجرت وکړي نو انصار او خلق دا لازم دا چې په هغوی د هغوی اکرام وکړي، د هغوی اعزاز وکړي، د هغوی د خپل وس مطابق د هغوی خدمت وکړي، نه دا چې د هغوی تاوان ته، د هغوی نقصان ته او د هغې چې دی مال ته هغه چې دی ځان غل کړي او هغې دپاره چې دی خپل آخرت تباه کړي. نو لہذا یو هغه مهاجرین او انصار و صحابه کرام اکثریت او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معیت اختیار کو او پاتې شو په مدینه منوره کې او طبقه هغه کاروباری او تجارتی سرمایدار کسان هغوی دا وکړو چې چېرې مونږه اسلام د زړه نه تسلیم کو او اختیار کو نو غټه سطح باندې او بهر دنیا سره زموږ تعلقات خرابي، او کچری مونږه اسلام چې د تسلیم نکو نو دلته کې د مدینه منوره اکثریت دوی مسلمانان شو، دوی خو ایمان قبول کو او هر طرف ته د دین اسلام غلبه ده، فتوحات دي، غزوات دي، جهادونه دي. د الله پیغمبر په خپل بنفس نفیس چې د میدان جهاد ته کوشوي دي او اعلی کلمت الله د لپاره جنگیږي لګیا دي، او ورځ ته ورځ فتوحات او غلبه او ترقی اسلام لګیا دي خوريږي. نو که اونمنو نو چې دی هغه موږ دپاره نقصان دی، او که اومنو نو بهر دنیا سره زموږ تجارت دی، کاروبار دی، کفارو سره، یهودو سره، مشرکینو سره هغه خرابېږي. نو دغه چې کوم سرمایه‌داره خلکو د مدینې هغوی دا فیصله وکړه چې موږ دپاره بهتره دا ده چې د خپل د دفاع دپاره او په مدینه کې دننه د خپل تحفظ دپاره ظاهري اسلام قبول او بهر دنیا سره خپل تجارت او خپل کاروبار او خپل تعلقات بحال ساتلو دپاره چې دی زړه کې د کفر نعوذ بالله دا باقی وساتو. نو دا دغه طبقه چې کوم سرمایه‌دار طبقه دی منافقت لار اختیار کړه، او چونکه دین اسلام دا یو حق دین دی، په دې کې منافق
هغه نشي چلی دی. مخلص مؤمن چې دی پدې کې چلی دی شي. منافق الله رب کائنات هغه شرمای او منافق ته په دنیا کې هم انتهایی د ذلت او د رسوایی ژوند الله جل شانه ورکي او په آخرت کې د يهوديانو نه، د سیکانو نه، د هندوانو نه، د مشرکانو نه، د بت پرستو نه او د تمام کافرانو نه لاندې چې کوم درک اسفل دی د جهنم چې کوم نه لاندې طبقه ده، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ټول لاندې طبقه کې منافقینو ته عذاب ملایي. نو لہذا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای بدترین انسان هغه دی چې هغه دو مخزوي چې تا ته مخامخ شي یو شانتی وي او پشي شا بل شانتی وي. دا سې کس ته د الله محبوب پیغمبر بدترین کس ویلی دی او بدقسمتۍ نه زموږ د معاشرې ډېرو خلکو دا کیفیت او دا رویه وي چې تا ته مخامخ شي نو د هغې کیفیت بدل وي او تا سره د هغې خبرو اترو انداز او جدا او رویه هغه بدله وي او چې کله پناه شي او پشي شا لاړ شي نو د هغې هغه رویه هغه بدلی. دا د بدترین انسان د الله محبوب پیغمبر دی کس کې فرمایي دا منافقت علامت دی. مومن دی ته وایي چې هغه په ظاهره، په باطنه، په خلوت کې، په جلوت کې مخامخ پشي شا په هر حالت کې چې دی یو شانتي چې څه په زړه وي هغه په خوله وي. نو لہذا دغه یو لویه طبقه چې دی د سرمایه‌دارو دوی د منافقت لاره اختیار کړه او بیا چې کله د جهاد ټیم شو، غزوه تبوک مقرره او د الله محبوب پیغمبر د جهاد لپاره د چندې اعلان وکړو نو دوی پدې کې وروسته پاتې شو او دا مشوره ورکړه چې یاره بهر وتل پدې ګرمۍ کې تکلیف دی، مشقت دی او نقصان کې دی شي او شکست به وي او دا به مختلف بهانې وړاندې. د الله محبوب پیغمبر چې کله اعلان وفرمایل صحابه کرام خپل جان، مال، اولاد، دولت تر دې پورې د کور ټول سامان د الله محبوب پیغمبر په وړاندې هغه ډیر کو د جهاد لپاره. نو چې کله رب کائنات مسلمانانو ته فتح ورکړه، غلبه ورکړه، کامیابی ورکړو نو دا منافقین رالل. دوی وایي چې یا رسول الله مونږ هم چې دی کنه د مال چندی لپاره چې دی دولت درکو او خپل مال درکو چې تاسو په دې کې استعمال کړئ. الله رب کائنات فرمایل چې تاسو دا نشي قبل دي ځکه چې تاسو په زړه کې کفر دی او نفاق دی. انما يتقبل الله من المتقين، الله رب العالمین هغه خلقونه مال قبلی چې کوم متقیان وي او پرهیزګاران وي. او بیا ځینې کمزور ایمان والا خلق هغه وي چې هغه بعض اوقات د کفارو او د مشرکینو او د الله د دشمنانو، د الله د باغیانو او د نافرمانو خلقو مال او دولت ته چې وګوري، عیش او عشرت ته چې وګوري نو متاثره شي. یاره که دوی د الله دشمنان دي دونه مال دولت ورسره څه کوي؟ نو الله رب کائنات د هغې جواب ورکوي فلا تعجبک، پس په تعجب کې د نه چوي تعالی را اموالهم، مالونه د دوی، ولا اولادهم او نه اولاد د دوی. انما یرید الله، بشک غواړي الله جل شانه لیعذبهم چې دوی ته عذاب ورکړي شي بها پدې سره فی الحیات الدنیا په ژوند کې د دنیا، وتذهق انفسهم او اوزي دوی انفسهم ساګانی د دوی، وهم کافرون او دوی کافران وي چې کوم وخت دوی ساګانی اوسي چې دوی د کفر په حالت کې د مال او دولت دوی د پر عذاب په تور باندې ورکړی شوی دی. وتذهق انفسهم او اوزي د دوی ساګانی وهم کافرون او چې دوی د کفر په حالت کې وي. نو کافر ته د الله دشمن ته مال او دولت ملاویدل دا دغه د پر استدراج دی. یو کس هغه دی چې هغه د الله سره په دشمنی کې دی، د الله سره په عداوت کې دی، په سود کې، په رشوت کې او دغه شانتي په نورو معصیتونو کې، په ګناهونو کې، په شرابو کې، په نشو تماشو کې ککړ دی. ورسره په مخه لګیا د مالی ترقیم کوي او مالی طور باندې مستحکم هم دی. نو دا دې ته استدراج وایي. الله رب العالمین دا غواړي چې په خپل په دې کفر کې او په خپل په دې فسق او فجور او نافرمانی کې او په دې عیش او عشرت کې خو مخکې لاړ شي، په یو ځای چې دې راګیر شي. نو دا دې دپاره حضرات علماء کرام یو مثال بیان کړی دی چې خلک د دې مږي د نیولو دپاره په پنجره کې هغې ته څوک غوښه ورته ایږدي، څوک ورته ټماټر ورته ایږدي، څوک ورته ښه نښه خوراک ایږدي چې دې قفس ته راشي او دې ګیر شي چې دا هلاک شي. نو دا غوښه او دا ټماټر او دا ښه نښه د خوراک یو ټوکړه دا دغه د اکرام دپاره نه وي بلکې د هغه د هلاکت دپاره. او دغه شانتي یو ښه پرنده وي هغه ته خلک دانه اچوي د مینې نه او د اکرام د وجه نه، د محبت د وجه نه هغه جدا وي، لږه لږه دانه ورته اچوي، معمولي خوراک ولا ورکوي، د محبت نه ورکوي، د خلوص نه ورکوي.
او دی مګي د هلاکت لپاره د کافرانو لپاره چې کوم الله تبارک وتعالى د مالی وسعت او فراخي ولا ورګي دا د غوي د هلاکت لپاره د استدراج وي. نو یو مؤمن مسلمان بچری هم د قارون د خزانونه هغه نه متاثر کیږي بلکہ هغه به دې ته ګوري چې هم ایسے رہے کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے مال و دولت ته بنو ګوري مالدار ته بنو ګوري. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې کم کس د دو خبرو لحاظ ساتي نو چری هم په دنیا کې بدی پریشان کیږي نه هغه دا چې دنیاوی لحاظ سره د ځان نه حقیقت خلکو ته وګوري او مالی دینی لحاظ سره د ځان نه اوچتو خلکو ته وګوري نو چری به هم دی په دنیا کې پریشان نشي. نو چې کله دی د دنیاوی لحاظ سره د ځان نه لاندې خلکو ته وګوري نو په خپل نعمت باندې به د الله شکر ادا کړي او چې کله یو مسلمان کې د شکر جذبه پیدا شو بس دی کامیاب دی. او دا مسلمان چری هم ناکام نشي کېدی چې کوم مسلمان په ناسته ولاړه په ملاسته په هر حالت کې الحمدلله وای د الله شکر ادا کوي او د ځان لاندې خلکو ته ګوري چې کوم خلک په مصیبتونو بیمارو غمونو آفتونو پریشانو کې ککړ دي او دته الله رب العالمین د عافیت ژوند ورکړي دي. کم خلک په بسترو باندې د اړخ بدلولو لپاره هم د بل چا محتاج دي دته الله رب العالمین د عافیت او سکون ژوند ورکړي دي شپې او د شي او سار را پاس څومره لوی نعمت دی. دا مسلمان دینی لحاظ سره د ځان نه اوچتو خلکو ته ګوري نو دکې بعد عبادت جذبه پیدا شي د علم جذبه پیدا شي د زهد او د تقوا او د مانزه او د نیکو اعمالو جذبه پکې پیدا شي. نو دینی لحاظ سره ځان نه اوچتو خلکو ته قتل پکار دی او دنیاوی لحاظ سره د ځان نه لاندې خلکو ته قتل پکار دی. زموږ او تاسو نظام الټه دی موږ او تاسو دنیا لحاظ سره چې د ځان نه اوچتو خلکو ته وګورو د دنیا حرص د مال محبت حب دنیا حب جاه حرص طمع لالچ حسد دا مونږ کې پیدا شي او معاشره کې چې څومره بګار دی دا د حسد او د دنیا د محبت نتیجه ده. نن زموږ او تاسو معاشره د جهنم منظر پیش کوي دا قتل و غارتګيري دا نفرتونه دا عداوتونه دا کینی دا ټول دا د دنیا محبت سبب دی. نو لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کو فرمایل چې د دینی لحاظ سره ځان نه اوچتو خلکو ته قتل او دنیاوی لحاظ سره ځان نه حقته خلکو ته قتل دا مسلمان چریم الله تبارک وتعالى نه پریشان کوي. نو ارشاد فرمایل چې ای زما محبوب پیغمبر د نبی علیہ السلام په واسطه سره مونږ او تاسو ته خطاب دی چې د کافرانو مال اولاد دولت دي ته مګوري بلکې الله رب العالمین دا غواړي چې دغه دولت په ذریعہ او دغه مال په ذریعہ باندې دوی ته عذاب ورکړي او په داسې حال کې د دوی ساګانې د دوی د بدن نه جدا کیږي چې دوی د کفر په حالت کې. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.